نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان الآية. درود شريف وي اللهم صل وسلم وبارك على حضرة سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيب ربنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. محترم طلباء کرام علماء عزوام، نن چې موږ په صدد د تحقیق او د بیان د کوم مسلې او د کومې جزئیې په خاطر دلته حاضر شوي یو، هغه یو اهم المهمات مسله ده چې په هغې کې وهابیان، غیر مقلدین لا مذهبیان د شیعاګانو د قادیانانو سره موافقت او د جمهور امت سره مخالفت لري. وهابیانو په دغه مسله کې خرق د اجماع کړي. سلور واړه امامان، جمهور امت، سلف خلف، دای پریخي و شیعاګانو قادیانانو پسې تللي دي. او هغه مسله د طلقات ثلاثه فی مجلس واحد مسله ده چې په هغې کې جمهور امت او جمع غفیر د سلفو بلکې اجله صحابه کرام پکې یو جانب ته ولاړ دي، او غیر مقلدین وهابیان لا مذهب خلق او د عصر حاضر بعضی منکرین حدیث دا ورکې بل جانب ته ولاړ دي. د عصر حاضر سه منکرین حدیث خدا سم دي چې هغوی وایي چې څنګه د نکاح د پاره د جرګې نه لابودي وي، نو همدغه رنګې د طلاق د پاره به هم د جرګې نه او د کمیټې د رابللو نه لابودي وي. دا که یو سړی راپاسي بیبي ته یو ځل نه سل پیرې طلاقات اچوي وي، واده چوي، په دې نه طلاقېږي. مقصد یې دا دی چې ځان غوندې شهزادګان په دې ملک کې ډېر دي. خو چې درې طلاقونه واچو، ښځه مغلظه او حرام شوه، سړی د دې نه بعد که تطبیق و جما کوي، په زنا کې لګیا دی، او دغې نه به همداسې شهزادګان پیدا کېږي. نو خپل هم جنس هم خیاله خپل امثال ډېرول غواړي. نو وهابیان د جمهور امت د سلف او د خلفو د عظیم صحابه کرامو او د جمع غفیر د دې امت د جمهور په خلاف د ابن تیمیه په تقلید جامد او باطل کې مبتلا دي. عجب دا ده چې ډېر وهابیان د دې قیل دي چې ابن تیمیه چې و نو دا حنبلي مذهب و، خو مقلد شو، امام احمد صاحب د مقلد شو. نو تعجب په دې دی چې وهابیان په دې مسله چې موږ زیر بحث ګرځو، مقلد پسې ځي چې ابن تیمیه دی، او کوم چې داغه مقلد او مجتهد دی چې امام احمد ابن حنبل دی، هغه پسې نه ځي. د حنابلو مذهب درته زه پیش کوم، د مغنی د ابن قدامه زما په لاس کې ده.
دا پرونه مکتبین راوغوښته یو دوست راته واغسته، الله دې هغه ته جزای خیر ورکړي او د دې د خاطر هم دا مسله ما رستو کړې وه. مغنی د ابن قدامه صفحه نمبر 48 کتاب الطلاق. پدې کې عنوان لګی فصل وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث. وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث. که یو سړی راپاسي بیبي ته په یو کلمه کې 3 طلاقونه ورکړي وي 3 واقع دا حرام شو مغلظه شو. دا د امام احمد سے مذهب بیانې ښه او دا د فقه حنبلی کتاب هم دی. ابن قدامه لیکلی او سابقه سړی هم دی. دی وی وحرمت علی دا زنانا بعد تطلیقات ثلاثونه پدی طلاقون کی سړی باندې حرام وګرځیدا حتی تنکح زوجا غیره تر دې چې دا زنانا نکاح کی د دې سختن علاوه د یو بل سړی سره او هغه بیا تطبیق او جماع دخول او کی اگر چې انزال پکې شرط نه دی د مراهق جماع کافی ده او دا غینه بعد هغه طلاق ورکی بیا عدت تیر کی د عدت نه پس به اول خاوند ته بیا حلالي ولا فرق بین قبل الدخول و بعد او دې کې د قبل الدخول بعد الدخول فرق هم نشته. یو سړی نکاح کو غیر مدخول بها ده او 3 طلاقونه ورکه بس ودام طلاق ده ځکه اول سره دا باین شو بس بیا رستو محل نشته او که بعد الدخول دا کار کړي بیا حرام ده. او بیا فرمای روی ذالک 3 طلاقونه چې چا معن ورکړل فی مجلس واحدین ورکړه دا په حرام ګرځيږي دا د حرمت مذهب او فتوا. روی ذالک عن ابن عباس و ابي هريره و ابن عمر و عبد الله بن عمرو و ابن مسعود و انس وهو قول اكثر اهل العلم من التابعين والائمه بعدهما. عبد الله بن عباس سے هم دا فتوا و بیان د توس روایت پیش کړي د مسلم په حواله او د عبد الله بن عباس سے به وسر پیش کړي او دیو چې هغه قائل نو موږ مغنی د ابن قدامه پیش کړو چې د خپل فتوی د خپل قول نه خلاف فتوا موږ دغه پیش کړو پوښ په خبره باندې او په دغه مسله کې د عبد الله بن عباس صاحب 9 شاګردان دي. یو شاګرد وی چې 3 یو دی او اته وی چې عبد الله بن عباس صاحب ول چې 3 دي نو تا تو پسې ځي کوي پسې ځي واغه شاذ روایت دی پښتو باندې پوښ هغه نو کتر روان دي خپل ذکر درته وایم. نو ابن قدامه وی روی ذالک عن ابن عباس دا مذهب د حرمت پس د طلقات ثلاثونه مروی دی د ابن عباس ابنا د ابو هريره ابنا عبد الله ابن عمر ابنا عبد الله ابن عمر ابنا ابن مسعود ابنا چې نبی له سلام به ویل چې رضیت لكم بما رضی لكم ابن ام عبد په هغه دین در ترازیم په کوم چې درته عبد الله بن مسعود سے راضی دي نو خو په دې مسلو په دې دین راضی دي او دا قول انس ابن مالک دی رضی الله عنه او دا قول اکثر اهل علم دی چې هغه تابعین دي او نور امامان بعدهم دي. ابي اوي وكان عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وابو الشعثاء وعمرو بن دينار دا چند اشخاص مبارکان فرمای یقولون من طلق البكر 3 فهي واحده کچا جنې تدری طلاقونه ورک وی دا به یو وی. ورواتا وسن عن ابن عباس تاوس چې تابعی دی من طبقه الثانیه دی من اجله التابعین دی روایت نقل کوي ان ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق 3 واحده رواه ابو داود. ما درته وختي اشاره وک
طاووس روایت کې د چانه د ابن عباس صاحب نه. ابن عباس صاحب څه فرمایي رضی الله عنهما چې طلاق په زمانه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې، په زمانه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې، او 2 کاله په اول د خلافت د عمر فاروق صاحب کې 3 طلاقونه به یو وو. وابیان دا پیش کړي دا خو وروسته عمر فاروق صاحب یو سیاسي فیصله وکړو، 3 کړه. دا خو شرعي فیصله نه ده. موږ د هغې جوابونه ورکو چې دا خو د عمر فاروق صاحب لویه بېادبي کوي، ولې هغه شریعت په سیاست بدلولو. خبره باندې پیږي؟ یا شرعي حکم هغه بدلولو، خپل سیاست نافذولو. العیاذ بالله. خدا دې بې ادب او ګستاخان چې د صحابو باره کې داسې سپک الفاظ وایي. او بیا فرمایي ما درته وختي مو وی چې په دې مسله کې د عبدالله بن عباس صاحب څو تلاميذ دي؟ نه. یو پکې روایت څه کوي چې عبدالله بن عباس صاحب وایي چې 3 طلاقات یو دی، او 8 وایي چې 3 دي. نو 2 پسې نه ځي او یو پسې رواني. بل د عبدالله بن عباس صاحب فتوا مونږه پیش کوو چې هغه وایي 3 دي. او بیا ابن قدامه فرمایي په 48 صفحه مذکوره کې وروا سعید بن جبیر وعمر بن دینار ومجاهد ومالک بن الحارث عن ابن عباس خلاف روایت طاووسنا. وذکت دغه نور تلاميذ شاګردان د عبد الله بن عباس صاحب رضی الله تعالی عنهما د طاووس د روایت په خلاف روایت نقل کړي. او کته وی داغه تخریج چا کړي؟ اخرجه ايضا ابو داود. داغه تخریج ابو داود کړي دي. نګوي کې د عبد الله بن عباس صاحب د اثر 2 سندونه ابو داود ذکر کړي، یو صحیح، یو منکر او ضعیف. خبره باندې پوښ د منکر نه استدلال څوک کوي؟ وهابیان کوي. او صحیح نه استدلال څوک کوي؟ اهل سنت والجماعه کوي. پوښ. او بیا فرمایي وافت ابن عباس بخلاف ما رواه عنه طاووس. دا طاووس چې کوم روایت د عبد الله بن عباس صاحب نه کړي چې 3 یو دي، نو عبد الله بن عباس صاحب د دې په خلاف فتوا ورکوله. د دې په خلاف به فتوا ورکوله، 3 به 3 ګڼل. و بیا نو ته شرم پکار دی چې بیا هم د عبد الله بن عباس صاحب د دغه منکر روایت څه کوي؟ سهارا خلی فتوی ته نه ګوري چې دغه فتوا سوا. نور شاګردانو ته نه ګوري چې هغه ته شاګردان نور ته څنګه روایت لري. او بیا فرمایي وقد ذکرنا حدیث ابن عمر. ابن قدامه وایي چې موږ ما سبق کې حدیث د عبد الله بن عمر صاحب ذکر کړي چې هغه یو کس ته وایي ارایت لو طلقتها 3 کته 3 طلاقونه ورکړو بیا تا ته چرته د حلالي. هغه به راشي ان شاء الله مباحثو کې را روان دي. او بیا وروت دارقطنی باسناده عن عبادة بن الصامت رضی الله عنه قال طلق بعض آبائی امرته 1000. عبادة بن ثابت فرمای وی زمون پلار زمون مورتا 1000 طلاقونه ورکه، 1000 طلاقات ورته ورکه. فانطلق بنوه الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. مونږ داغه بچی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تلاړو. فقالوا یا رسول الله، مونږ ورته عرض کو چې د الله محبوبه صلی الله علیه وسلم ان ابانا طلق امنا 1000. زمون پلار راولګېدو زمون مور مبارک ته 1000 طلاقونه ورکه. فهل له مخرج؟ د وتو سلار ورتشته مخرج؟ فقال مبارک ورته ویل ان اباکم لم يتق الله. ستاسې پلار د خدای تعالی نه او نه ویریده، غیر شرعي طریقې سره طلاقونه واقع کړل. کله نه یریدلې وي په هر طهر کې یو طلاق ورکړې وي او اخیری حد د طلاق 3 دي، دلته بیا اکتفا کړې وي. نو دې منځ کې ورته بیا مخرج وو کنه. دسه طهر کې به طلاق وتور کې اوس درته زه اول مبحث کې بیانوم مسله تقسیمم 4 مباحث ته. اول مبحث کې تعریف د طلاق، بیا اقسام د طلاق، بیا حکم د هر طلاق. هغه درته مبین ګرځوم ان شاء الله بفضل الله عز وجل وحسن توفیقه. مبارک ورته وای ان اباکم لم يتق الله. ستاسو پلار د خدای تعالی نه و نه یریده، نو چې و نه یریده او طلاق په غیر شرعي طریقه ورک او 1000 معن ورکړه،
فیجعل له من امره مخرجا، نو الله به څنګه ورته د کار نه د وتو لارو ګرځي. دی الله نه یریدلی نه دی. بیا ورته وایي بانت منه بثلاث علی غیر السنه، په دغه زر طلاقونو کې په اولو دریو دا ستاسو مور ستاسو د پلار نه باینو جدا شوه، خدا هم په غیر سنت طریقه. لکه سنت طریقه دا وه چې په داسې طهر کې ورته یو طلاق ورکړی شي چې هغې کې دا زنانه مسه کړي نه وي، تطبیق و جما پکې واقع نه وي. دا چې درې معن واقع شو علی غیر سنه، خو بانت منه جدا شوه نه. حدیث دی وهابیان خو یو طرف ته ځان ته اهل حدیث وایي که نه، او بل طرف ته بیا حدیث نه مني. د امین الله بشوري چې دی یو کتاب لیکلی د تقلید حقیقت او د مقلدینو اقسام، نو هغې کې بیا احنافو پسې خنداګانې هم کوي. وی د احناف د حدیث د پاره وی بانې جوړی حدیث نه مني، نو وی دی د حدیث د پاره په څلور محاملو کې یو محمل دا لټی. په خبره باندې پوه شوي. په صفحه 14 لیکلي د احنافو د مذهب په مقابله کې چې حدیث راشي نو دی ورله څلور محملونه ګوري. اول دا چې دا حدیث زمونږ د مذهب خلاف دی، منسوخ دی. دویم دا چې واقعیت حال لا عموم لها، احناف دا واقعه د حال ده، یو جزئی واقعه ده، عموم نه لري. دا دی دویم د حدیث تبانه جوړي، په حدیث عمل نه کوي. وی دریم دا چې دی وی چې دا د خصوصیاتو د نبی صلی الله علیه وسلم نه ده، وی دی دا جواب کوي. او څلورم دا چې دا حدیث بیان للجواز راغلی دی، یا د قیاس نه خلاف دی، او دا فکر نه کوي چې زما په دې مسله کې څه دلیل هم شته او کنه. نو وهابیان دا خنداګانې کوي. پوه شو په خبره. او کله چې حدیث د وهابیانو په خلاف راشي، لکه اوس دلته دا صحیح حدیث دی د وهابیانو د نظر په خلاف دی. پوش د وهابیان څه کوي چې حدیث ته کله بانه جوړي، کله وی دا موضوعي دی، کله وی دا بے سند دی، کله وی دا حدیث دی. فتاوی د شیخ امین د دینه ډکه ده. حدیث د صحابي چې ورته پیش وي دا موقوف علی فلان صحابي دی، ولا حجت فی الموقوفات. موقوف حدیث خو حجت نه دی. ګوره دې بانو ته ځان ته اهل حدیث شي، حدیث ته څنګه باندې جوړي. کله تبیان د رستمیم دا لیکلي ولا حجت فی الموقوفات. پوښي په خبره. او تبیان د رستمی چې راوالی 118 صفحه یو حدیث ورته مونږ ذکر کوو، دغه د تبیان د رستمی زما په لاس کې دی. د دې کتاب ما حظ النال بالنال ټکی ټکی جواب کړی دی. د تبیان او د تقلید حقیقت دا د ندیم څه شاګردانو ما پس راغلی مو د پاوکی د مناظرې نه پس ویتا دا دغه پیش کړی او تبیان د رستمی هغې ته چې جوابونه دی کول. وی موږ د هغه په خلاف یو کتاب لیکو، که لږ موږ سره د دې کې مرسته وکړه. پوه ما ته خو پته وه چې دا هغه یو خلک دی خو دوی د تقلید په نوم تخریب کاري کوي او هغې د تقلید د انکار په نوم لګیا دي. بس ما ورسره توریو کو رخصت مې کو. دلته په سمای موتا کې تبیان د رستمی 118 صفحه کې یو حدیث ذکر کړي او بیا وی والجواب عنه بوجوه. اوس د حدیث نه جواب ته ګوره، ځکه اهل حدیث دي کنه. احناف یادی وی دی حدیث ته بانی ګوري. اوس دې سوی والجواب عنه کې ضمیر چا ته راځي دی حدیث ته. نو د حدیث نه اهل حدیث به جواب کوي کنه، حدیث ته بغاړه کړي. او حدیث څه ته وایي؟ د رسول الله مبارک خبرې ته وایي. نو دې د رسول الله مبارک د خبر نه جوابونه کې لګیا دي. اهل حدیث خوده والله چې نو په یو وجم نه کنه بوجوه د خېټې نه په ډیر وجوه سره د حدیث نوی جواب وره. الاول اول وداد ما اجاب جميع الفقهاء المذكوره السابقه قالوا يشكل عليهم خبر مسلم ان الميت يسمع قرأ نعالهم اذا انصرفوا اللهم الا ان يخص ذلك اول الوضع. ودا چې مړی اوري وي دا په د اوله وضع کې اوري وي، د حدیث نه د سمای موتانه وي دا جواب دی چې د اول کې کی دی نو دغه ټیم اوري بعد کې نه اوري. یعنی بهر حال صحاباګانی جنگولی را جنگولی دي. پوښې په خبره
ويجاب عن الحديث المخالفة عنها فلذا أول هذا الحديث وجب عنه بجوابات شتى فقالوا تارة بأن هذا الحديث مردود نعوذ بالله من ذلك. پوش بیا حدیث تبانی معنی دغه تبیان د رستمی چې وګوري هغه دغه کسی بودی کړی دي او کله پکې دام وی ښا کله پکې دام وی دا صحاح ستو کې دا حدیث نشته دا صحاح ستو کې دا حدیث نشته او کله کله د څه په ورشي ودا خو نعوذ بالله یو جاهل باندې چې راغله او دا خدای غفل دی او دا غدا په د جاهل باندې چې فعل زموږ د پاره دلیل نشي جوړېدلی بیا صحابو تم د جاهلانو نسبتونه کوي ښه تبیان د رستمی لیکلی دي 125 صفحه کې یو حدیث نه جواب کوي دا حدیث صحاح او ستو کې نشته دی فنقول اولا ان هذا الحديث لم يروه احد من اصحاب الكتب السته نو ولې چې اصحاب الكتب السته د یو حدیث تخریج نه کړي ته به نه مني ته به انکار کې دا څنګه اهل حدیث والے دي پوش شیخ عبدالحق رحمه الله لیکلی په شرح د مشکات کې چې حصر د صحیح احادیث په صحاح او سته او صحیحین او بخاری او مسلم کې نشته د دین ورام زرګونه احادیث صحیح موجود دي دی به تخریج نه کړي حدیث به صحیح د دې وی چې هغه نقل کړي نه دي هغه تخریج نه دی کړي پوش او کله کله دا وی تبیان د رستمی وګور 153 صفحه وی فلیس هو تشریع لنا وی دا خو ته د مخ کی امت یو واقعه په حدیث کې راغلی دا او دا خو زموږ شریعت نه دی خاطر دی احمق توسو ګور پوش یو بل باندې دام کوي وی ومنها ما روى ابو الجوزاء حدیث ذکر کوي بیا وی فهذا الحديث لا يدري من اي القسمين پته نه لګي ودا د کم قسم دینو پته ولګوا کنه پته لګوا کنه خبر باندې پوش بهرحال لکه حدیث تدیم بلا باندې جوړی ښه حدیث نه منی اوس دا صحیح حدیث ابن قدامه ذکر کنه چې ګوره پیغمبر علی السلام دو بعد ابن صامت دی رونو ته دغه خاندان تسوي ان اباكم لم يتق الله فيجعل له من امره مخرجا بانت منه بثلاث على غير السنه په دغه زرو کې پدری طلاقونو تنستاسو امه جدا شوا خو په غیر سنت طریقه باندې و997 اثما في عنقه او دا باقی دا 990 طلاقونه ستاسو د پلار په دې گردن کې په دې سټ کې بس دا ګناه زوړند ده په دې ګناګار شوی دی لاندې ور باندې د تحقیق هم د تعلیق ولا لیکلی اخرجه ابن عساکر واخرجه ايضا الدارقطني پوښ په خبره نو دغه د ابن قدامه د احادیثو د تحقیق ته وګوره دی خو وی چې ابن تیمیه په کې دغه نظر لرلو نو کاش کې چې داغه چې کوم مقلد او کوم دغه مجتهد او امام دی هغه پس ملاټ شي کنه هغه سوی بیا داغه د مذهب خلق سوی او بیا را لګیدل د ابن قدامه وی ولئن النکاح ملک وی نکاح یو ملک دی یصح ازالته متفرقا د دې ملک نکاحي ازاله او ختمول متفرقم جایز د صحیح ده ولی پدری اطهارو کې اند کل طهرین چې مسیس او جما پکې نی واقع یو طلاق ورکې ملک نکاحي په ختمي کې کنه ختميږي نو چې د دې ازاله متفرقا صحیح ده فصح مجتمعا نو کچا په یو مخ ختمول او طلقات ثلاثه معا ورک مجلس واحد کې ورک نو د دې ملک نکاحي ازاله ده په صحیح ده پوښ په خبره کسائر الاملاک لکه ټول املاک راواله چې دا غي ظالم متفرقا او مجتمعا دواړه طریقو سره دا صحیح ده او بیا وی فاما حدیث ابن عباس وی هر چې حدیث د عبد الله بن عباس سیب دینو دا خو منکر حدیث دی فقط صحت الروايه عنه بخلافه بل صحیح روایت د دې په خلاف موجود دی صحیح پسې ولې نزي مباحثو کې ګوره دا درته بیا راځي دا خبرې به بیا بار راځي خو ذهن ورته متوجه ساتي او بیا وی وافطا ايضا بخلافه عبد الله بن عباس صاحب دغه منکر روایت چې تاوست نه لري
داغي په خلاف فتوم لري نو فتوی پسې نزي صحیح روایت پسې نزي وابي کاکا او یو منکر روایت د طاووس ابن عباس درانی ولې هغه پیش کې نو دا سړی توپ دی دا انصاف دی قال الاسرم پساسرا دی وی سألت ابا عبد الله عن حدیث ابن عباس ما د ابو عبد الله امام احمد سیبنا پختنو کا د حدیث د عبد الله بن عباس سیب مبارکی بأي شيء تدفعه چې ته د عبد الله بن عباس سیب دا حدیث په کوم شي سره د فقيه د طاووس روایت دا څنګه نه مني هغه نراغه چې درې یو دي کنه تی په کومه طریقې سره دفع کې غاړه وته نګدي فقال ابو عبد الله ورتوي ادفعه بروايه الناس عن ابن عباس من وجوه خلافا سنور شاگردان هم دی لري هغه دغه روایت د طاووس په خلاف ته روایت کوي او هغه صحیح روایتونه دي نو باغی سره دا روایت ورته رد کوم پښتو باندې پوښوي او ثم ذکر بیا ابو عبد الله ماته د عبد الله بن عباس سے بغد نور التلاميذ صحیح روایت اغه را ذکر ک ان عدتنا د یو شمیر شاګردانو د دنه ان ابن عباس من وجوه پډیرو سندونو چې انها ثلاث چې درې دي دریو ته چا یو ویلې دي او وقیل اویل شوی دي مان حدیث ابن عباس ټیک د حدیث د عبد الله بن عباس یې تسلیمو مزه چې کوم طاووس روایت کړی دی ان الناس كانوا يطلقون واحده على عهد رسول الله او چې د پیغمبر علی السلام په زمانه کې درې یو د صدیق سے په زمانه کې درې یو په 2 کالو د خلافت د اول د عمر فاروق صاحب کې درې یو بعد کې درې ګرځیدلی نو دا غي معنی دا د خلکو د عادت خبره کوي ان الناس كانوا يطلقون واحده خلکو به یو طلاق ورکول او په زمانه د پیغمبر علی السلام کې دا درې نه ورکول یو به ورکول او په زمانه د صدیق صاحب کې هم وإلا وکدا معنی و نخلی فلا يجوز ان يخالف عمر ما كان في عهد رسول الله دا جایز نه ده ته د عمر فاروق سے به خبره جوړې سه ولې هغه د پیغمبر علی السلام د زمانه دی یو شرعي فیصله او د شرعي حکم مخالفت کولو دا جایز نه ده او نه د صدیق صاحب د زمانه د حکم مخالفت هغه کولو او ولا يسوغ لابن عباس او ابن عباس صاحب ته هم دا جایز نه ده ان يروي هذا الرسول الله چې هغه د نبی له سلام نه تا ته د روایتو کې چې داغه په زمانه کې او د صدیق سے په زمانه کې په 2 کال د خلافت د عمر فاروق صاحب کې درې به یو او یفتي بخلافه او بیا په خپل دغه په خلاف فتوا ورکړي نو ولې د بیا دا جواز لري دغه مقصد نه دی د خلکو د عادت خبره کوي خو ته په حدیث پوېږي نه اسی ځان ته اهل حدیث وي ته چې اهل حدیث کړي پښتو باندې پوښ شي نو دا مغنی د ابن قدامه وا پغم جلد صفحه نمبر 48 دا غرنګي تفسیر زاد المسیر د ابن جوزی تفسیر زاد المسیر د ابن جوزی عام وی چې عند احمد طلقات ثلاثه دا ثلاثه دي درې طلاقونه د درې دي یو نه دي نو وهابیان څه شو جمهور امت خلاف لاړل د سلف او د خلف خلاف لاړل د تابعین او د غنو صحابه خلاف لاړل او د یو مقلد د ابن تیمیه لکه یونی ولو داغه تقلید جامد او باطل کې مبتلا شول او داغه امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه هغه ترکوغه پسم لا نړل پښتو باندې پوښولې دا سره حواله ولیکي د محقق مفسر محمود علوسی رحمت الله تعالی علیه تفسیر روح المانی په دغه آیه کریمه باندې ښه الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان نو په دغه آیت باندې محمود علوسی را لګیدلې صفحه دان سرول کې دویم جلد 135 صفحه
پدې کې لګیا دی بحث کې بیا وی ثم من اوجب التفریق مونږ د تفریق د وجوب قیلیو خبره باندې پوښ طلاقونه بعد درې ورکول جدا جدا دا واجب دي کدرې معنی ورکو واقع دي خو خلاف سنت دي سړی ګناهګار ګرځيږي هم په دې آثار او حدیث پیش کو اگر چې امام شافعي صاحب یو موږ سره اتفاق دی یو دغه موږ سره اختلاف دی اتفاق پدې کې دی چې کچا درې معن ورک نو درې وقعنا واقع دي خزلاړه حرام شوا خو ګناهګار په نه غني ښه باغی مغس احادیث استدلال کې هغه پیش کړي اختلاف د غزي کې دی نور پدې کې موږ سره وایا ملګری دی چې درې درې دي یوازې هغه نه زبد سلور امامانو فقه پیش کم ښه سلور امامان پدې باندې متفق دي پدې بزلس کتابونه د اجماع ناقلین پیش کم چې لس کتابونو تصریح دا کړي چې پدې اجماع د چې درې درې دي او بیا لګي دي د اجماع خلاف کې واقع دي ښه نو سمې درته وي محمود علوسی وی ثم من اوجب التفريق ذهب الى انه لو طلق غير مفرق وقع طلاقه وكان عاصيا څوک چې د تفریق د ایجاب او د وجوب قیل دي اغه دی خو ذهاب کړي وکچا زنانه تدری طلاقونه ورک غیر مفرق یعنی معنی ورک یو ځای ورک مجلس واحد کې ورک وقع طلاقه طلاقونه خو واقع دي وكان عاصيا بیا سوی وخالف في ذلك الاماميه د اهل سنت والجماعت سره په دې مسله کې مخالفت چې کړي چا کړي امامیه فرقې د شیعاګانو کړي نوابیان چا پسې لاړ شیعاګانو پسې لاړ رفع الیدین کې مغي پسې تللی دي کنه شیعاګان مانځي کې لکه د ټریفک ولا غوندي اشاره کوي او دیم کوي پوش وبعض من اهل السنه او بعض د اهل سنت والجماعتنا اغم د دې مخالف دي كالشيخ احمد ابن تيميه ومن اتبعه دغه زرت خبرې کوم چې د اهل سنت کې داخل کو خو اهل سنت کې داخل نه دی ښه ځکه زه ډېر تصریحات پیش کم حتی چې دا پدی زمانه کې دا کم بعضی دیوبندی حضرات اهل سنت کې داخلي حنبلی المذهب ورته وي د توحید خدمتگار ورته وي د شرک جرړ کټکون کې ورته وي زبداغي په خلاف د دیوبند تصریحات او کتب او اجله دیوبندی شيوخ پیش کم او د مشهور دیوبندیانو تقریزات به پیش کم چې هغه د اهل سنت نه خارج کړي دي هغه ویلي چې د اهل سنت نه دي ته چا اهل سنت ویلي دي چا ورته خارجي ویلي چا ورته مجسم ویلي زب تصریحات پیش کم حتی د علامه سبکی او حواله بدر کم چې هغه ورته ډیر بد کنزلم کړي ابن الفاعلم وته ویلي دي پوښي په خبره باندې قالو وی ویلو طلق ثلاثا بلفظ واحد که یو شخص بیبي تدری طلاقونه ورکړه په لفظ واحد کې معا لا يقوي الا واحدا وینه واقع کیږي مگر یو طلاق احتجاجا بهذه الايه وی استدلال کړي په دې آیت کریمه باندې په کوم آیت باندې الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان په دې استدلال کړي دا مجموعه فتاوا د ابن تیمیه د زما پلاس کې دی ویني رښتیا ویلي په دې آیت استدلال کړي ښا او دغه نه مونږ هم استدلال کوو چې درې درې دیم ته استدلال کوي او مونږ نه حضرت امام بخاری ته استدلال کوي چې درې درې دي او ابن تیمیه کما قال را پاسه دا غوي چې درې یو دي او استدلال دغه آیت نه کوي نو د آیت نه یو استدلال امام بخاری کو یو استدلال ته عام جمهور امت سلف خلف کوي یو استدلال ته تابعین کوي یو استدلال ته ابن تیمیه کوي چې استدلال پسې بځي امام بخاری استدلال پسې د جمهور امت استدلال پسې د دې مقابله کې ابن تیمیه صحیح حیثیت لري یو متهم او مسلو بدنام سړی و خبره باندې پوښ نو دا د ابن تیمیه فتاوا د زما پلاس کې او دغه استدلال ته نه کړي غلط استدلال ښا پوښ په خبره باندې دریم جیل ځان سره ولیکي فتاوا د ابن تیمیه دریم جیل هم لیکه
الله الله الله. صفحه شپږم ځان سره ولیکئ. معمول چې دی وایلو کېدو مانه څنګه خطا شو. شپږمه صفحه ځان سره ولیکئ. فتاوی د ابن تیمیه صفحه نمبر شپږمه. دا دغه دی غالبا چې خاصوي ورته. هغه کې خطا شو مکه څنګه نه دریم جلد دی کنه. جلد درې دیرشم دی. زه خطا شوم ښه 38 ماته 3 ښکارېد. نو دا درې دیرشم جلد دی صفحه نمبر شپږمه ده. وإن طلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات. وکه سړی په یو طهر کې بیبي ته 3 طلاقونه ورکړي په یو کلمه چې په 3 کاڼو طلاق یا په 3 کلمو چې ته په ما طلاق ته په ما طلاق ته په ما طلاق داسې وایي. مثل ان يقول انت طالق ثلاثه. دا خدا اول مثال. او انت طالق وطالق وطالق او انت طالق ثم طالق ثم طالق او يقول انت طالق ثم يقول انت طالق ثم يقول انت طالق او يقول انت طالق ثلاثه او 10 طلقات او 100 طلقه او 1000 طلقه ونحو ذلك من العبارات. نبی اسوي فهذا نو دا خبري چې دي للعلماء من السلف والخلف فيه 3 اقوال. پدې کې د سلف او د خلف 3 اقوال دي. سواء برابر خبره ده كانت مدخولا بها او غیر مدخول بها. کزنانه مدخول بها که غیر مدخول بها. ومن السلف او سلف کې بعضی د قول شتا من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها وفيه قول رابع محدث مبتدع چې هغه د بیکار خلکو قول دی. نسلور اقوالی پکی راوست کنه. خپل مذهب چې کوم د باطل مذهب دی هغه بوایو. خبره باندې پوه شولې. هغه د باطل مذهب پکې دا دی چې انه محرم کچا 3 طلاقونه معن ورک په دغه مذکور الفاظو دا کار حرام دی. ولا يلزم منه الا طلقه واحده. او دینه یو طلاق لازمیږي. اما دا تګوره د مغنی د ابن قدامه عبارت پیش کو چې داغه مذهب سو د امام احمد سے مذهب څه بیانې چې 3 دی یو نه دیخه 3 طلاقونه وایا دا 3 دی یو نه دی. پوښي په خبره باندې. بیا محمود علوسی دلته فرمایي چې دغه استدلال په دې آیت باندې کوي. ګوره دا غي زمر کې در تماسو نقطې درو خو دلې ښه چې د استدلال په دې آیت کې خو مونږ هم دغه نه کو. او امام بخاری په خپل صحیح کې هم دغه آیت نه استدلال کړي. نو استدلال د بخاری چې هغه د دې آیت نه استدلال کوي چې 3 دي. اب صحیح کې استدلال د ابن تیمیه به صحیح. ابن تیمیه د امام بخاری مقابله کې څوک دی د کمی غړي بچي دي. خبره باندې پوښ وقياس نو دی قیاس کوي علی شهادات اللعان د لعان په شهادت باندې. پوښ کچا الته شهادتونه سلور دي کچا په یو کلمه کې سلور وړه دا کوي غنا دا کی په غي قیاس. ورم الجمار پرمه د جمار باندې څه کوي قیاس کوي. کچا او وګټ کو باندې معنی وشتل ودا به یو حسابي. فانه لو اتى بالاربع بلفظ واحد لا تعد له 4 بالاجماع وكذا لو رمى ب7 حصيات دفعه واحده لم يجوز اجماعا ومثل ذلك ما لو حلف. ودا غرنګ کې یو سړی قسم خوري ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مره. یو سړی و زما د قسم په ذل جلالی زما پیغمبر علی السلام باندې 1000 پیری درود شریف وایم.
او بیا فقال دی اوی کنا صلی الله علی النبی الف مره دسی وی فانه لا يكون بارا ما لم ياتي باحد الالف وی ترسو چې زر پیرینی ویلی نو په دې الف مره سره د زر پیرو ثواب ورته نه ملایي او دې د خدای په کارونو کې لګیا دی کوتی وی چې خدای وته ورکی هغه کې څه کوتی وی الکه تاسو پیږي کنه ابن تیمیه په دې کې چا پسې تلې دی روافض پسې تلې دا د قادیانانو مذهب دغه پسې تلې دی فرقه امامیه پسې تلې دی مخالفت د سلف او د خلف او د جمهور امت کړي دی او کتا تل ته وهم او شبه پیدا کیږي یو واهم دا وهم کوي چې علامه علوسی خودته اهل سنت وي بعض اهل سنتو کې داخل کو دا تاسو ورته مجسم وای او علوسی په اهل سنتو کې داخل کو د دینه مون 5 جوابات پیش کوخه سوب جوابونه تنه کو 15 جوابونه تنه کوخه اول جواب دا دی اولا مونږ وایو چې دا من تفردات الالوسی دی دا من تفردات الالوسی دی لکه څنګه چې علامه کوثری مقالات کوثری کې لیکلي وقد غلط الالوسی وابنه المتصرف فی تفسیره آلوسیم بعضی مواضعو کې خطا شوی او داغه غزوی چې متصرف دی په تفسیر د پلار کې هغه بلا زینو کې خطا شوی دی نو دا د آلوسی تفردات دي او تفرد هغه ته وی جمهور په خلاف ولاړی او جمهور علماء خارج ان اهل سنت والجماعه غنیخه بلکې موږ به د جمهور علماء تصریح پیش کو چې ابن تیمیه ته مجسم ویلې دي او تقسیم عقیده چې پچا کې راشي هغه اهل سنت والجماعه نشي ګرځي لکه اجتماع د نقیزین لازمیږي خبره باندې پوښ ولیکل مونږ اوس د چن کتب او حوالجات پیش کوو چې هغه ورته مجسم ویلي دي او مجسم څوک وی خارج ان اهل سنت والجماعه وی کني الګه دفاعی درس نظامی د مولانا رشید احمد مقدمه په کړه دا مولانا سجاد حجابی صفحه 263 او صفحه 264 خبره باندې پوښوي فصل اول ابن تیمیہ کے متعلق چند گزارشات چونکہ ابو الحسن علی ندوی نے اپنی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت میں ابن تیمیہ کے منطق وغیرہ پر کی اعتراضات کو دلیل بنا کر معقولات کے خلاف قلم اٹھایا ہے ابن تیمیہ عبارات راغستی دی اور د منطق پر خلاف اعتراضونه دی جوړ کړي دي اس لیے ابن تیمیہ کے اعتراضات کے جوابات تو ابو الحسن علی ندوی کے باب میں بیان کیے جائیں گے اب حال ذکر کو سردست یہاں آپ کے سامنے ابن تیمیہ کے بعض ان عقائد کو بیان کیا جاتا ہے جن میں وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف چلے ہیں چې د اهل سنت والجماعت د مسلک خلاف چلیږي د اهل سنت وی دا د لوسی تفرد شو پوښ په خبره ایسے مسائل کی تعداد اگرچہ زیادہ ہے د داسې مسائلو چې ابن تیمیه ورکه د اهل سنت والجماعت د مسلک خلاف تلے ډیر زیات دی لیکن چونکہ اس کتاب کا موضوع دفاع درس نظامی ہے اس لیے یہاں ان مسائل سے تو صرف نظر کیا جاتا ہے البتہ بطور نمونہ چند مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے اگر ټول مسائل صرف نظر ګرځو ځکه کتاب موږ صرف د درس نظامی په دفاع کې لیکلې چې چا په منطق او اعتراضونه کړي او سهاره د ابن تیمیه د اقوال او غسته ده هغه مجاب کړي دي مونږه خو زه بیام چن یوسو او چم نم بلا صفحې دي چې دوکلی په صرف پدې کې خبره باندې پیږي او بیا کتاب کې خیانت هم شوی غدغې نشاندهیم درته کوم چې غټ دومره پاڼې تنه چوخ کې دي خنیش چاپ نه وخ کې ځکه د ابن تیمیه پریشن شروع اته بیخي دیګه کړي تحریف خود دې کار دی کړ نگورا وتخا البتہ بطور نمونہ چند مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جس صاحب کا
اسماء و صفات के बारे में अकीदा जमहूर के मुवाफिक नहीं तो मंतिक व हिकमत के रद में इनका कौल कैसे हुज्जत ठहर सकता है। چې اسماء او صفات مسله کې جمهور امت نه اهل سنت نه خلاف تړي نو منطق کې به کول څنګه حجت شي؟ مړه دیوال ته ولا ابن تیمیہ قول مونږ ته پیش کې اس بحث کو چند حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ نمبر 1، اہل سنت کا آیت و حدیث صفات کو اپنے ظاہر پر محمول نہ کرنا، نہ اہل سنت اور آیت ظاہر نہ حمل خا۔ نمبر 2، اسماء و صفات کے بارے میں متقدمین کا مسلک۔ نمبر 3، خدا خوی لوی خبره کړی ده کنه د سبرا شورا شو د دا ټوله صفحې په لګېدلې دي ښا پوه شوې په خبره باندې دا ګوره ما ته اوس دا صفحه پیش که کنه څومره صفحه وه 263 او ما دا دومره صفحې راواړولې چې ټول د ابن تیمیه پریشنې کړی دی او 314 ته راغمه ښه پوش نو فصل ادب یا تاسو ګوره ځکه ټیم نشته۔ فصل 2، ابن تیمیہ کے تفردات کا بیان۔ چونکہ آپ کے سامنے اسم و صفات کے بارے میں جمہور سلف اور ابن تیمیہ کے مسئلے کے درمیان فرق واضح ہو گیا، لیکن جمہور امتی دمر صفحوں کے ذکر کو چداغی سرائے دا امام احمد صاحب نے تعویل متشابہات کے ثابت کرے دے اور ابن تیمیہ ردون پر تعویل غیم ذکر کری دی پوش۔ اب ہم ان کے کچھ اور اصولی تفردات، عقیدہ کے تفردات نہیں ہو بس دے ورتوز دا غوینو چې اصولی تفردات راغه ځکه عقیده خو تجزینه قبلې په مرتبه د ایجاب کلی کې ده خبره باندې پیږي کنه مومن به او دا څومره معتقدات دي ټول پټوله بمانی که یو کې مخالفت راغی نو دا تجزینه قبل اهل سنت نه په خارجيږي من فارق الجماعت شبره مسله ده خبره باندې پوښ کنه۔ اب ہم ان کے کچھ اور اصولی تفردات ذکر کرتے ہیں۔ یوں تو ابن تیمیہ نے اصول و فروع کے بہت سے مسائل میں جمہور امت سے تفرد اختیار کیا ہے، جیسا کہ احمد رضا خان بجنوری نے انوار البانی جلد 91 صفحہ 474 میں ان کے چند تفردات نقل کیے ہیں جن کو یہاں اختصاراً ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ابن تیمیہ کفریات و ریخہ، خدا عرش کے اوپر جالس اور مستقر ہے، سو کوئی دیوبندیانو لیکلی دی ما درته مخکې وی چې په دې باندې مقدمه چا لیکلی دا وایا سجاد حجابی سے پی لیکلی دا او تقریض په چا لیکلی سندل بابا جی، دویم تقریض مولانا سمیع الحق، دیم تقریض حمدالله جان ډاګی، څلورم تقریض مولانا سنوبر خان، پنځم تقریض شیخ مطلع الانوار، شپږم تقریض شیخ مغفور الله بابا جی، وم تقریض مفتی سیف الله صاحب، تم تقریض دیر بابا جی، نهم تقریض مفتی رضا الحق، لسم تقریض قاضی فضل الله، یو لسم تقریض قاری محمد عمر او دولسم تقریر مولانا فیض الرحمن او دارنګ راځه ورپس او مقدمه اوله مولانا سجاد حجابی څه غب خو نه دیوبندیانو لیکلی دي چې ابن تیمیہ سوی اصولی تفردات دادی خدا عرش کے اوپر جالس او مستقر ہے، دا عرش دا پاس ناست و استقراری نیولې دي کفر دی که اسلام دی پدې اهل سنت نه وته کنه اهل سنت دی نو ولوسی چې کوم خبره کې دا به دغه تفرد وي کنه وي چې بعض اهل سنت کې داخل کړي نو بعض اهل سنت دا خبرې کوي دا د اهل سنت خبرې دي د اهل سنت سمیرات خو نه دي کنه کسان لري کتابونه لري عقاید لري ور بشو کتابونه بو ګورو چې غي دا د مجسمو د مشبهو عقیده ګرځولې کدا اهل سنتو کې هم نه چاوه اهل سنتو کې د عقیده نه چاوه۔ دویم خدا کے اندر دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ بوجھ ہے۔ نمبر 3 خدا جہت فوق میں ہے، خدے برد جہت د فوق کے دن نعوذ باللہ۔ سلورم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر اپنے پہلو میں بیٹھائے گے، خپل خوا کے بے پارشمان نظام سره کی نہیں کفر دے کہ اسلام دے دا اہل سنت نظر دے کده بدعقیده د يهوديانو مجوسيانو بخلی دي مړ سوې مکدا سے خبره يهوديانو هم کړي اگر چې څه خو دغه نکړي غو لکه دا سه غي هم نه د کړي ښه
پنځم خدا کا جسم ہونے سے کسی نے انکار نہیں کیا. دا خدای د جسمیت نه چا م انکار نه دی کړی، یعنی جسم دی والکه پوش ځکه مفهوم مخالف عباراتو کې معتبري، روایاتو کې معتبر ني. پوش عباراتو کې سي معتبري، د دې مفهوم مخالف څه دی؟ یعنی خدای تعالی ته ټول خلقو جسم ویلې دی. پوش خدا کی طرف انگلیوں سے اشارہ حسیہ جائز ہے، گوتو سره اشاره خدای ته ودا جایز ده. مونږ با الملل والنحل پیش کو چې هغه وی چې کچا د حدیث ته متشابهات بیانولو چې ان قلوب بني آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن او په ګوتو اشاره کدا ګوت کټ کولې دا واجب دي. یجب قلع اصبعه یا اصابعه، او کچا خلقت بيديه کې لاسونه ته اشاره کا وجب قطع يديه لاسونه کټ کولې واجب دي. امام احمد صاحب راي ودا د څنګه حنبلیو. شپږم اوم خدا کی صفت استقرار اور جلوس عرش. خدا کی صفت استقرار اور جلوس عرش سے منکر جہمی و جہنمی ہے. چې خدای په عرش ناس نه غني ودا جهمي دی او جهنمی دی. اهل سنت په شیشو کې ځانو لیدو د جهمي مو جهنمی مو نه بس اغي باندې دا فتو لګوله. اتم خدا قیامت کے دن سب چیزوں کے فنا ہونے کے بعد زمین پر اتر کر اس میں چکر لگائے گا. وورا نہم قیامت کے دن خدا کرسی پر بیٹھے گا. لسم عرش قدیم بن نوع ہے. بچے دے عنوان لگولے ابن تیمیہ کے تفردات کا بیان. بیاوی ابن تیمیہ کے بعض تفردات کا تفصیلی بیان اسے پہ گس کیے ہو دو او دے تفصیلی بیان پہ لگا ولے دے پوشو پا خبر باندی نو دا بیا ډیر صفحی مسئلہ دا جسمیت بے عنوان لگا ولے دے او ډیر اوگت بحث کڑے دے خدا ټول صرف نظر گرزوم دا کتاب اردو کی دے زانتے والی بیا پخپل بے اوگوری مونگ باسل مسئلے ترش علیکہ تاسی پوشو کپونش تراشه دی خو عزیز الرحمن دا غستا والد سے ماده توفه کړو کنه. نو دی کې ګوره 320 صفحې پورې د جسمیت خبره ټوله کړې ده. بیا پکې 14 صفحات نشته. 320 صفحه براواړو دا 320 صفحه ده او ډایرکټ چاته راغلي دي 465 خبره باندې پوښ. نو بیا ورکې 14 صفحات نشته 465 صفحه بیا لګي. صحیح ده کنه. بیا 480 نه بعد تر دا چلاړ شي داسي تر 480 یعنی هغه پریشن ورته یا چاپخانه والا او یا چارام توپ کړي هغه ورته خوړلې ته 480 هغه نه خو بیا 337 بیا شروع کیږي. خبر باندې پیږي یعنی هغه پریشن منس کې د منځ وړې دی ډیر شوی هم دی او نور اتنا د صفحات والله علم چې چاور کې ورانه کړي دا دغه چې دا کنه مکتبه نو دا ہمارے مطبوعات ملنے کے پتہ مدرسہ عربیہ قاسم العلوم او چې چا چاپ کړي دی دا ناشر سوق دی غیم پی نشته خو زه بهر حال ورانه پکې شوی دی دا په خپل ولیدو. د ابن تیمیه خو دغه سړی دی نن سبا د داوی د اهل سنت کې سم د نادرا دفتر کې ناست چاته سرټیفیکیټ ورکړي دا دیوبندي دی بسا دیوبندي دی او جو څوک ته خارجي هغه ته خارجي ته وی چې دا د دیوبند باندې دی خبر باندې پوښ او چې بیا را پاسې نو ترانې د چاوي د ابن تیمیه ترانې درته شروع او ورسره د شیخ نجدی د محمد ابن عبد الوهاب نجدی خبيث دغه ترانې درته شروع کوي کنه شروع کوي. حنبلی المذهب د ودا زمونږه کابیرو د اطلاع غلط راغلی وو او هغه بیا رجوع کړی د اطلاع صحیح راغلی وو خو د کابیرو کې بعضی کابیر حضرات داسې چې د غیم خپې خوېدلې وي کې دې شي ورته فروټ راغلی وکورتا کې دې شي ورته پیسې راغلی کې دې شي د بو په خورانو راغلی ساده خلک ویریده متاثر شي و بیا کنه مونږ غیم مطلب دا دی چې دا نه وایو جناغي رستو شي ویني دي دیم رښتیا وي دا مولوی سي رښتیا وي بعضی ورګي رجوع کړی دا چند وقت دیو کا چند دن یو کتاب لیکل شوی اهل حدیث کے ساتھ هغه کې د ډیرو وکابیر رجوعګان ثابت کړي دي
خبره باندې پوښ کې دې چې چا ورته خپې دربولې اخباران هم یریدلي خو اطلاعات صحیح را رسېدلي دي ځکه صحیح را رسېدلي چې موږ د عربو نور علما هغې پیش کوو د شیخ نجدي د کور کسان پیش کوو د خاندان کسان پیش کوو چې دا کم اطلاعات علماء دیوبند ته راغلي وو هغې هم دا خبرې کوي چې زموږ د رور کې دا مسلې وي او دا صحیح دي خو چې دی وي چې نه دا موږ ته غلط راغلی وي موږ رجوع کوو نو یا ورچه تخپې دربولې دی یا سلالچ مالچ مسله به وه پښتو باندې پوه شوې کېدای شي بس پخوا خو غریبي هم ډېره وه چېرته ښه داسې یو بوجه کالدارې ورته راوړي یا افغانۍ او بس دی وي چې والله دا خو ډالرې دي نو څه مسله به پکې راغلي که نه نور خو زه هم څه نه ویم بیا خلک خفه کېږي صحیح ده که نه دویم ځان سره ولیکئ البصائر د حمدالله مولی صاحب 219 صفحه تذنیب فی بیان احوال ابن تیمیہ الیمنی الحرانی صفحه 219 یو ځل ما لاهور کې بیانو کو مبارک صاحب علیہ رحمت په دربار کې نو هغې کې ما د ابن تیمیه یو حواله ورکړه چې ابن تیمیه حرانی نون سره حارا الف اخر کې نون او حرانی دی دا که نه دا نسبتی دغه دی ده لکه دا تراشه دی خوراش ګوره حمدالله مولی صاحب لیکلي فی بیان احوال ابن تیمیه الیمنی الحرانی الذي هو متمسک الفئة المنکره چې متمسک د فئې د ډلې منکرې دی خبره باندې پوه شوې که نه نو بیا زموږ خو الحمدلله خیرخواهان ډېر زیات دي یو مولوي صاحب په دغه کال تللی و لاهور شریف ته نو بیا هغه نه چا تپوس وکړو چې باچا صاحب بیان وکړو ویا و بیان یې وکړو وي پسې وکړو وي د هغه څه بیان یې بس ابن تیمیه ته حرامي ویلو نو پوه باید دل اوس د غوږونو علاج پکارو ابن تیمیه حرانی نون وایم میم نه وایم ابن الفیلق ورته علامه سبوکي ویلې زه خو سره بیا هم ګزاره کوم خبره باندې پوه شوې وي د هغه څه بیان یې خو بس ابن تیمیه ته دغه ویلو نو حمدالله مولی صاحب چې وبه یستریح القلم ویشفي العلیل من الالم او په ده سره دا قلم ته مې آرام ورسېږي چې د دا اپریشن وکړم او د بیمار درد ته په شفا ملاویږي او اوس هم راشه وګوره دیوبندیانو وګوره چې صفت یو کې وي ورته مې آرام میلو شو وقد ذکرنا حاله سابقا فی الجمله مخکې موږ د خپل کتاب بصائر کې څه احوال ذکر کړي اوس ناسه والآن نذكر حاله تفصیلا او اوس تفصیلی حال ته ذکر کومه ثم استفتی قلبک وی بیا په خپل ای قاری صاحب د زما د کتاب قاری استفتاء د قلب نکوا ولو افتاک المفتون اگر که مفتیان صاحبان تا ته فتوی درکې هغې پسې مزه فنقول وی درته مونږ وایو ذکر فی حاشیة النبراس د نبراس په حاشیه کې ذکر دی انعقد مجلس فی قلعة جبل ویوزی کی دغر یو قلعه او دی کی یو مجلس منعقد شو وحضر العلماء الاعلام غټ علماء حاضر شو والفقهاء العظام ورئیسهم پدې کې رئیس چې وکانه قاضی القضات زین الدین ابن مخلوف المالکی دې پکې قاضی القضات او رئیس صدر مجلس وحضر ابن تیمیه ابن تیمیه حاضر شو فبعد القیل والقال چې ډیر بحث شو بهت ابن تیمیه فبهت الذی کفر بهت ابن تیمیه علی جواب شو وحكم قاضي القضاة بحبسه چې د جیل ته واچوي وکانه ذلك سنه 705 هجری و او ثم نودي بیا اعلانات شو اوازونه شو بدمشق وغيره بان من كان على عقيده ابن تيميه هل ماله ودمه څوک چې د ابن تیمیه په عقیده مالم لوټ کوي وینم حذر دا قتل کوي د اهل سنت او د مسلمانانو مال حلالي وینه حرامي حلالي نه دا خو اهل سنت نه خارجي او دومره لوی بی دینه سړی چې مرتد شي
دغه حکم دی کذا فی مرآت الجنان ثم تاب. بیا ابن تیمیه حدیث راخ کو توبه وستا وتخلص من السجن او د جیل نخلاش سنه 707